السلام علیکم ملګرو، زه ام فضل نبی. ملګرو چې د کم د اکوړي کې دا کم دغه شروع شوی دی د پیر ذوالفقار باچا او د ټي ام اے په منځ کې چې کم د کلیش شروع شوی تنازع شروع شوی ده په هغې باندې نه موږ څو خبرې کول غواړو. ملګرو تېره ورځ چې کم دی نو د هغې ځي د پیر ذوالفقار چې کم د عوامي نماینده دی او دې وخت چې کم دی نو د پاکستان مسلم لیگ نائب صدر او ورسره د انجینیر امیر مقام چې کوم د وزیر اعظم مشیر دی د هغه فوکن پرسن دی هغه تېره ورځ کې چې کوم ورغلی په ناجیه تجاوزاتو خلاف ټیم ای ته دغه کړو او بیا یې هلته چې کوم د نکاس آب یو نالۍ د ارتیابي په ټیکېدار سره یې لږ غونډې کلیش کړی چې ټیکېدار مطلب چې ناقص میټیریل استعمالو په هغې باندې هغه تیش کړو چې په هغې خلاف چې بیا کوم دی نو ټیم ای دغه چې کوم دی جهانګیري ټیم ای مس شاهانه سکندر چې کوم دی نو هغې خلاف بیا دغه ته اکوړي خټک پولیس سټیشن کې درخواست ورکړو چې دا کار سرکار کې مداخلت دی او په هغې باندې اف آی آر شي. په هغې باندې اکوړي خټک چې کوم دی اکوړه خټک پولیس په هغې باندې اف آی آر وشو. مونږ په دې وخت کې دا سوال اوچتو چې دا چې کم یو ټینشن جوړ دی او کم دغه نن په هغې دغه باندې چې کم د پاکستان مسلم لیگ غړو او ورسره د هغې ځي ناظمانو نن په نوخار پریس کلب کې یو په هجوم پریس کانفرنس وکړو او هغې کې دا غندنه وکړه چې د یو عوامي نماینده خلاف دغه شان ټي ام اے راباسي او هغه اف آی آر کوي چې هغه عوامي نماینده د ټولو نه مطلب دا چې هغه سپټ نه دی د هغه کارکردګي سپټ نه ده هغه هر ځل چې کوم دی نو عوام دغه کوي د عوامو نماینده دی او دې وخت کې مطلب دی چې که موږ هغه د هغه په سیاست خبرو کوو نو په سیاست یې د هغه ډېر خدمات دي خو موږ دې غندنه کوو چې هغه به د عوامي نماینده چې کوم د دې وخت کې د صوبایي حکومت خلاف چې کوم دغه دی په هغې باندې هغه یو ټیم ای سرکاري افسر راځي او اف آی آر یې پرې کوي یقینا دا ډېر د تشویشناک خبره ده. خبره چې هغه دا وکړه چې موږ ما چې کله دا خبره ناجیز تجاوزات خلاف خبره وکړه او دغه شان ما د دې د کرپشن خلاف خبره وکړه نو هغې په دې باندې چې کوم دی انصفاق شول او سکندر دغه شاهانه سکندر چې کوم دی په هغې باندې اکوړي خټک چې کوم دی نو زما خلاف درخواست ورکړو. په دې باندې هغې دا و چې دوی کوم کرپشن هغه داستان چې کوم هغې پیش کړو یو لوی دغه یې وکړو هغې پریس کانفرنس وکړو او ډېر رشیدونو چې کوم دی هغه هینډ اوور یې کړل چې یاره دا شیدونه دا په ټي ام اے کې په دې وخت کې دا کارونه کېږي دا د کرپشن دا د ټیکي او دغه شان موږ په دې وخت کې دا خبره صرف کول غواړو چې یو داسې یو ټینشن ماحول دی چې د دې وخت کې د وفاق د صوبایي حکومت او د حکومت او په دې وخت کې داسې یو دغه چې مطلب دا چې اکوړي کې داسې یو ټینشن جوړېږي موږ خو دا غواړو چې یو پرسکون ماحول شي او پرسکون دغه چې کوم دی نو په هغې خو افسوس چې کوم دی نو څنګه چې زموږ صوبایي حکومت او منځ کې دغه وفاقي حکومت دغه شان یو ټسل دی نو دغه شان نن د جهانګیري ټیم ای چې تیر ځل په صحافیانو سره هغه یو ټسل شروع کړی او بیا دغه شان د هغې ځي تاجرانو سره یو ټسل شروع شوی او نن هغه د نمایندګانو سره د هغې یو ټسل شروع دی. یقینا موږ شاهانه سکندر په دغه باندې دا خبره نه کوو خو هغه د دې خاورې د دې نوخار دغه چې کوم د اوسېدونکي د دې خاورې لور ده خو بیا هم چې افسوس چې پته لګي چې هغه د غلطۍ نه څنګه کېږي چې موږ خو دا خبره کوو چې کله ناظم چې کوم هغه ناظم چې کله هغه د حکمران د پارټۍ د پی ټي آی غړی وي او نو هغه ځي او هغه دغه ټیکېدار سره خبره کوي نو هغه چرم دا د کار سرکار کې مداخلت نه دی ځکه چې هغه د حکمران د پارټۍ دی خو د بلې پارټۍ چې راځي او د ټیکېدار ته وایي چې ستا دا کار غلط دی او ته دا غلط کار کې ته دغه شان تجاوزات دي دا دې لرې شي نو هغه چې کوم دی نو هغه د هغې خلاف دی د بې اف آی آر شوي نو یقینا دا ډېر د سنګین خبره ده. یقینا موږ دا خواست کوو دغه ته خبره کوو چې دا ټول پرامن دا اف آی آر دی واپس وشي او دغه یو پرامن ماحول جوړ شي د دې نوخار د سیمې ځکه چې دې وخت کې په هر ځای کې سیاسي ټسل شروع دی یو سیاسي ماحول دی دغه دا بدمني ده او په دې وخت د نوخار زموږ ډېر پرامن ضلع ده په سیاست لحاظ سره په هر څه لحاظ سره خو په داسې ټسل شروع شي نو بیا چې هغه کوم دمکي ورکړه هغه دمکي یقینا د ډېر د تشویشناک خبره ده نو موږ امید ساتو چې هغه به دا اف آی آر دغه به دا سیل شي او د دې چې کوم دی نو دغه به دا چې کوم د پیر ذوالفقار باچا چې کوم دا خبرې کېږي دغه یقینا د دې خاورې د دې دغه لپاره د نوخار د پرامن ماحول لپاره به دا یو ځلې بیا سیزفار شي نو دا به ډېره ښه خبرې. ډېره مهرباني. والسلام.